السلام علیکم. سلام. ستړي مشه خیر څه ته ستړي مشه. نن د الحمدلله نن د اختر دویمه ده د مشر راغلی څومره خوشحالي محسوسه کوې؟ یاره ډېره خوشحالي ده. په دا 10 کال م دونه خوشحالي نه دی لیدلې چې زما زندګي سوې دونه خوشحالي م نه دی لیدلې. دا د اختر درېیمې دویمې ورځې ته موږ ډېر خوشحاله یو چې واده راوکړې. په واده خوشحالي خو نو ډېره غټه خوشحالي ده. دومره نه خوشحاله کېږم لکه د مشر مبارکۍ له چې راسم یا مشر ووینم زړه مې راپورته سي. ډېر خوشحاله سم. او زه په خپل هم په 4-5 واره نور هم راغلی یم. دا حقیقت دی چې ما په دومره ګڼ شمېر انسانان نه لیدلي لکه دا وار. څه کې وایه په دې کې؟ مشر دی هغه پښتانه وایي چې مړونه یې هلته کورونه یې. الله پاک مشر کړی دی. خدای پاک مشر کړی. مننه. کور وده د اختر دویمه ده د مشکر راغلی څومره خوشحالي محسوسه کوې؟ په صحیح به معنا خوشحاله دومره خوشحاله یو چې د هر خوشحالي جلا پر خپل ځای خو دلته چې رالو ډېر ښه خوشحاله یو. ټایم پکې پاتې خوشحاله یو وروره چې د خپل مشر ووینو نور مې زړه په خدای خوشحاله شي. ملګری د اختر په 4مه ورځ جلسه ده د دې دپاره دې څومره تیاري کړې ده؟ انشاءالله چې څومره وس مې چې څومره خلک موږ په خپل دغه سره راوستی شو میانه سره راځو به کې ناست به یو پوره خپل کوشش وکړو. او ته څومره امید لرې چې د پچین بازار کې خو ډېرې نور هم تاریخي جلسې سوي دي، یعنی ته څومره امید لرې چې د نورو جلسو ریکارډ به مات سي که به نه؟ انشاءالله تعالی دا پښتنو علاقه ده. انشاءالله زموږ دا وخت دا علاقه مکمله ده مشر سره ولاړه ده. که خدای کړی و د ګردو ریکارډونه به ماتوي. مننه. کور ده. السلام علیکم ګرې. وعلیکم السلام. د اختر دویمه ورځ ده د مشر راغلی څومره خوشحالي محسوسه کوې؟ ډېره خوشحالي محسوسه کوم الحمدلله. اول خو د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم ټول مسلمانانو ټول پښتانه قام ته. موږ بله لار نه لرو یقیني بې مشر محمود خانه. نو دا کال الحمدلله تقریبا زما د 20 کاله کې زما خپله 42 کاله عمر دی چې زه محمود خان کر مسلسل د اختر په دویمه راځم. دومره تعداد ما خلک نه لیدلي جذبه، یعنې که دې څه معلومه ده چې زموږ یقیني او رښتونی مشر چې دی یو محمود خان اڅکزی. نو اختر په 4مه ورځ جلسه ده د دې دپاره دې څونه تیاري نیولې ده؟ د اختر په 4مه جلسه ده انشاءالله. زه د کلي خدایدازۍ علاقې تعلق لرم. نو موږ انشاءالله وګردو علاقو ته چیلنج ورکوو چې زموږ کم موټران موټرسایکلان چې کوم موږ تیاري کړې ده لہذا تیم ځان ازماو کوي زموږ هم وګورئ. موږ په ډېر لوی تعداد کې خدای کړي وو په جلسې ته ځان حاضر وو انشاءالله تعالی. مننه. کور ده. السلام علیکم. نن د اختر دویمه ورځ ده او دلته ته د مشر محمود خان اڅکزي کر راغلی څومره خوشحالي محسوسه کوې؟ ډېره خوشحالي محسوسه کوو. دا خو د مشر محمود خان مبارکي ده. دا خو په اختر کې دی د لکه فرض هر اختر موږ ورځو چې هر څوک کار هغه پرېږدو د مبارکۍ له راځو. نو چې د مشر دې وکړو بیا دا ګډ کال چارج شو. نو نه ګورې چې په دا وار د نور وار سره د ولس تعداد زیات دی که نه؟ بیخي زیات دی. دې وار خو ډېر رش کش دی. دا خو لا اوس خلک نه دي راغلي. خلک لا اوس د باندې ولاړ دي. د دې وار خو ډېر رش دی. او د اختر د 4مې ورځې د جلسې دپاره دې څونه تیاري نیولې ده؟ یا انشاءالله هغه به تر دا لا رش. دا خو ډېر رش دی. هغه خو بیا ډېر رش شي انشاءالله. د کوټې د رسېدو تر هرې جلسې به دا غټه جلسه وي. او څونه امید کوې چې مخکې څونه جلسې سوي دي د هغو ریکارډ به مات سي؟ و انشاءالله د هغو ریکارډ خو خود ماتېږي. باید خو بیخي دنیا ده ډېره دنیا ده چې دا میټینګان اوس خو بیخي ډېره دنیا وه. او د میټینګان څه معلومېږي چې ډېر رش کش وي ډېر دنیا به. مننه. کور وده. نن د اختر دویمه ده او دلته چې کوم انسانان راغلي دي د محترم مشر محمود خان اڅکزي کره او ته کوم څونه خوشحالي محسوسه کوې؟ یاره ډېره خوشحالي محسوسه کوم. ما په خپل ژوند کې تر اوسه د خوشحالي نه دی لیدلې لکه کوم چې د اختر خوشحالي ده. موږ د مشر مبارکۍ ته خوشحالي او 100 کال انشاءالله از موږ ته یاران خو نه جلا سوي 100 کال بیا نور خوشحاله ولن چې مشر محترم موږ ملا ور مضبوطه کو مشر محترم. او زه چې ورته ګورم د اګسه د انسانان په ډېر جوش او جذبه راوتلي دي چې یعنی د مخالفو چې کوم پاکستان کې زموږ مخالف پارټیانې دي یعنی عوام دا هم یو سوچ کړی دی چې هغو ته هم د یو څه ښکاره کوي پر دومره غټ تعداد چې راوتلي دا هم د عوامو یو جذبه ده. دا خو خبره داسې ده چې د مشر ملا ور مثبته کوي او کم خلک چې زموږ څخه تللي دي د هغو خلکو پر ضد باندې دا خلک راوتلي چې مشر یې کړ نه دی. موږ د مشر ملا ور مثبته کوو او انشاءالله پر مخ به نور هم د هغه لارې عمل شروع وي. یونټان چالو دي خلک لګیا دي پارټۍ نوره پراخېږي. مننه. کور ده.